مکه شریفه کې یو ښځه وه خدیجه نوم یې د پلار نوم یې خویلد و مخکې د بل چا په نکاح کې وه د هغې نه بچیم پیدا شوی و کونډه شوې و ډېره مالداره ښځه وه او ډېره پاک دامنه وه او د دنیا د مکې سرمایهدارو د نکاح پیغام هغې ته لیږلی و خو هغې وې ده نه کوم بل واده بس یو مې وکړه خاوند مې مړ شو بل مې وکړه خاوند مې مړ شو بل واده نه کړو مالداره وه ډېره زیاته د رسول الله مبارک د امانت خو چرچې وې دې امین دی او صادق دی ټولو مکه کې مشهور چې دا امین دی او صادق نو د خدیجې پړه کې رالل یاره زما د تجارت مال دی او ډېر مال دی نو یو کس له زه ورکوم چې دا یو سی په قافله کې ګټه پرې راله وکړي نو چې دا لږ امین دی او دا صادق دی دله ولې نه ورکوم نو رسول الله مبارک سره خبره وکړه چې زما دا مال شام ته یوسه او چې نورو خلکو له څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکړم خو ما ته پته ده چې ته امین او رښتونی نو ته ما سره خیانت ونه کړې حضور پاک وی ډېره ښه تر سره یې مشوره وکړه ابو طالب سره هغه وله مشوره ورکړه او د دې خدیجې رضی الله تعالی عنها مال د دې به دونه مالو چې د مکې د نورو ټولو د مکې د خلکو چې بس څومره و د هغې برابر بره دی دونه مالداره ښځه وه د هغې یو غلام و میسره دی ورسره لاړل شام نه واپس رالل نو هلته یو بل راهب و اوس ما نه یېرېږي هغه مخکې جوړ بحیره و دا نستوره دی یا هغه مخکې نستوره دی او دا جوړ بحیره دی بل راهب هغه په شام کې د حضور پاک سره ملاقات شو او رسول الله مبارک یې ویې غوښته ډوډۍ یې وله وکړه او خوراک یې پرې وکړه او ورته ویې د خدای خاطر وکړه ډېر وخت مه تېروه واپس ځه تا نه به خدای د آخرې زمانې پیغمبر جوړ تا کې کومې نښې دي د آخرې زمانې د پیغمبر ادر کې ټولې موجودې دي او واقعي واپس چې بیا راغی نو چې نور کله به مال څونه ګټه کوله د هغې نه زیاته ګټه وکړه نو میسره ټول الخدیجې ته خپلې نیکې ته چې نیکې ده خو ده کې خو کمالات دي یو خو رښتونی دی ما وکته بل دا دی چې امانتګر دی ستا په مال کې پوټې خیانت نه دی کړی او بل دا دی چې هلته د آسماني کتابونو ملایانو راهبانو خو دا خبرې وکړې او دا بره په کوټه ناسته او په خپله بالخانه او رسول الله مبارک را روانو وی راشه نیکې چې درته وښیم دغه هلک دی ګوره په شکل څونه ښکلی دی په قد و قامت څونه سمارټ او مزیدار دی او یې وګوره دی نور کې په ټوله دنیا نور دی او په هغه د اوریاس د پاسه روانه ده په هغه سوری دی بس خدیجې پړه کې خدای پاک محبت او مینه پیدا